من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرینو، د دې ډوډۍ کلي اوسېدونکو او د خواوشانه راغلو ملګرو، همیشه په دې مدرسه کې کله د قرآن کریم اختتامی، کله د احادیثو د یو کتاب اختتامی، کله افتتاحی، دا ملګري موږ له دعوت راکړي او موږ راشو په دې نیت او په دې اراده چې موږ خلکو له ترغیب ورکړو د الله د دین، چې د الله د دین او د دین والو سره مینه او محبت نور زیات شي، د خلکو رغبت پیدا شي چې دا دین د دنیا هم د خیر او د فائدې او د آخرت هم د خیر او د فائدې سبب دی. دنیا هم د الله د بنده خیسته کوي په دین باندې او آخرت هم خیسته کوي په دین باندې. دنیا کې کله کله مالی، دولتی، پیسې، بنگلی، گاڑی، و بیا هم هغه د چا چې نو هغه پریشان وي، کله د کور نه پریشان وي، کله د بهر نه پریشان وي، کله د اولاد د لاسه پریشان وي، کله د دشمنانو د بدمعشانو د لاسه پریشان وي، د هغه خوب د آرام وي، د خوب ګولای خوري او بیا منډې وایي چې مال مې نور هم زیات دی او په دې نه پوهېږي چې دا مال د څه دپاره ګټم. مال خو سړی ګټي دی له چې هغه د خوند ژوند تېر کړي او د هغه مال نه خوند او مزه والي، نو هغو ته مزه وانلي، خوند وانلي، د شپې هم پریشانه، د ورځې هم پریشانه، د شپې هم منډې، د ورځې هم منډې. د هغې اصل وجه دا وي چې هغه پاسي نو هم د مال سوچ دی او چې ویده کېږي نو هم د مال سوچ دی. دا سوچ دا نه وي چې زه هغه کار وکړم چې زما رب پې زما نه رضا شي، زمانه مخلوق ته خیر ورسی، فائدہ ورسی. دوره به د چا دعایي چې د هغې دعا به اثراتي هغه به ما ته راورسي. چې دین ورسره نه وي نو هغه دنیا هغه عذاب شي او هغه تکلیف شي. او دیو اجه قرآن کیوں اللہ ہوئی دی دا سزا ورکوم پدے مال باندے.
کلا کلا مال چاری سر دینی نو آد راحت سبب گرزی آد خوشحالائی سبب گرزی لگ مالی لگی پیسی یو لخاوری پوری و دینداری و سرائی نو چداغ مختا گوری نو آغا مطمئنی آغا خوشحالائی داغ ریخ دا خوشحالائی داغ خوب دا خوشحالائی ہر وقت مطمئنی زکت آئی سردینی یو شاعرو مئی ما سردین و دنیا عزت تما سخوان کئی چی دین و دنیا دوڑا راجہ بشی واق بحال کفر و الافلاس و عزت تما او چی کلا سڑے دا اللہ نا شکر ہوگی بیا خوار ہوگی نو دا دیر لوئی ناکار شے دے باید سڑے نی دنیا نصیب شی او نی دین نصیبی دنیا دا سے خوار ازاری او دینم اغان نموس گئی ناو دس گئی نی عبادتی نی دیندار سرطالو کی نو دا پروگرامون مرگری دینا جوڑی چی مولار طالب خواسم دا مدرسے سرا دا دین سرا تڑلے و جامیان غریبانانو دا دین سرا سنا سر ربط و تعلقی علماء سر تعلقی مدرسوں سر تعلقی یورد و دا دنیا کارون پریدی و رابشی و دا دین خبر بواوری چه پرید آنن تو لرد دین خبر آورما نو گوگ دائی او کا لانڈائی وہاں پا مین ناستی پا محبت ناستی چیز دین خبر واورم دا پروگرامون دید پارے نور دے کسا مقصد نہیں منگلاو مارگری دعوت راکی زمانگو بلاد دنیا کارونوں بھی اخبر ذاتی کارونوں بھی ومنگا شاعت اوگور لو ممایو زد مارگرو تسلیب ہوشی خوشحال بشی او دا آغای او دا کلی وانو او تعلق یو مینا یو محبت پیدا شی ورنہ دا بخاری اختتامی باب و حدیث داولانو موریانو میلشی او دائی درسورم دیری دائی بکی بیانور بلا کسی ام کئی اشتقاق کے صغیر دے او کبیر دے او باپ دا دے او باپ دا سے شو دور دا ممائی زمن بے دا سے بسادہ پختو کے لن لن کن دیو آئیو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو سڑے ہو جب نے شاہپور کے بیاو فاتشو مختلف ملکون تدلے و علاقوں تدلے او احادیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را جمع کریو حدیث چھ نبی علیہ السلام سے ویلی نو خبری کری نو آئی دوئی حدیث نبی علیہ السلام سے کری نو آئی دوئی حدیث دا نبی علیہ السلام مخ کے سکار شوئی نبی علیہ السلام یا منع کری یا غد پہ نہیں کرے نو آگے اغا ذکر کی نو آگے دوئی حدیث دا نبی علیہ السلام علیم مبارکہ چھ نبی علیہ السلام سترگی داسی ہوئی توری سترگی ہوئی مضبوط سٹائے ہوا نرائم لائے ہوا درمیانہ قدیو دا ذکر کی دی توئی حدیث نو قول فعل تقریر او اداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ذکر کئی نو آگی توئی حدیث ہو دا منگا اوتاوستا یو سبق دے چوگر دا نبی علیہ السلام سکا کافر راغلے و نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ بیسا اولا شئی پائے و لور گئی پارابو کی دانوی خوراک کو پائی چارتا ہو دلو کی بخار کو لتی والے بے او شبشو دا خوراک بسنو
نو خپل خو پرېږده پردی راغلی دی کافر راغلی دی نبی علیہ السلام یې د ده پاره ویزه ولشئ پای ورته ورکوي هغه وڅښل هغه هم درته ښه اوږې راغلی و موړ نه شه وی بله ورته ولشئ هغه یې وڅښل وی بله ورته ولشئ وبیزې ولشلې شوې هغه له به یې پای راغله وڅښل چې اخلاقو د پیغمبر ته یې وکتل نو هغه ایمان راوړو بل ټیم بیا وږی شوی نبي علیه السلام وایي ویزه ورته ولشئ چې ویزه یې ولشله پای وڅښل وی بله ورته ولشئ هغه وی نور نشم څښلی نبی علیہ السلام المؤمن یاکل فی میاء واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء مومن په یو کلمه خوراک کوي او کافر په اوو کلمو خوراک کوي هغې ګڼ مطلبونه دي یو دا چې مومن بسم الله وایي شیطان ورسره نه شریکېږي خوراک کې کافر بسم الله نه وایي شیطان هم ورسره اړوي دویم دا چې د مؤمن مقصد خوراک نه دی نو په لږ څه مړېږي او چې کافر وي نو هغه په ډېر څه نه مړېږي په لاسه به خدای ورکړي بیا به په پردي شي حمله کوي نو وایم بل مطلبونه دي خو د حدیث یعنی نبی علیہ السلام یو کافر سره داسې تعلق ساته نو دا موږ ته سبق ښیي نبی علیہ السلام څنګه وفد راغلی د نجران نه نصارا دي او نبی علیہ السلام ورته وایي ستاسو د عبادت وخت دی ورشئ مسجد نبوي کې دا خپل عبادت وکړئ بیا راشئ مسلمانان هم نه دي اګوره نبی علیہ السلام زموږ پښتانه مسلمان به جماعت تراجی لوڑ به او بسراغت اعتبار نه راځي او چې پیغمبر امتیم او تابعدار ما نبی علیہ السلام چې خو خپل وسو کا او مسئله بیان کا او چاو نه منلا او بیا اراده کوله چې نبی علیہ السلام باندې حمله وکړي نبی علیہ السلام اوس ورته لار ونیوئ او جنګ ورسره وکړئ او دې حد ته راورسېده چې مکې فتح کوله او هر چا ته معافي ده خو یو څو کسو ته به نه وي که د خانهګانې غلاف یې نیولی نو مې ژوندی پرېږدی سره د هغې نه یې پکې بیا څه معاف کړل پای کې یو دوه ډمې وې د عبدالله بن حتل چې هغه ته به یې سندرې ویلې نورم پکې داسې وو چې نرمي کوونکی وو داسې وو چې سختي او پهلواني هم کوله کبډي هم کوله یو ځای ته نبي علیه السلام لاړ اوږده واقعه ده او د اسمانې ته د عربو یو پهلوان و چې هغه به 30 کسه یوازې راپرځول یو بل به یې راویشتل نو هغه پابندي لګولې وه دا زما علاقه ده او دې ته به څوک نه راځي او که کوم سړی راغی هغه به زما غلام وي نبي علیه السلام ته پته نه وه هغې ته لاړ هغه ونیوه ورته ویې ته څوک یې زما ځای ته راغلی دا خو زما شپول دی زما انګړ دی زما ورشو ده ما پابندي لګولې ته څوک یې چې راغلی نبی علیہ السلام ورته ویل زه محمد رسول الله زه محمد یم د الله رسول هغه ورته ویل ښه ما خو په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې هغه ورته وایي انت الذي تسب آلهتنا انت الذي تسب آلهتنا دا سړی چې زموږ الیاو ته بد رد وایي ځکه اوس هم وایي که نه پیریان د زیارتونو بې عزتي کوي زیارتونه نه مني او د اولیاو بې عزتي کوي
من کله به عزتي کړي موږ خو د قبرونو احترام کوو خو موږ وایو خدایانو ته مو وایا نو نبی علیہ السلام ته غوښتي چې زمونږ د الیو بد وای نبی علیہ السلام ورته بیا ورته وایي مال به په پرزونو راځي اوس که زه دې راواچوړم لس ګړې به انعام کې درکوم او که ما راواچوړم بې مرګه دې نه پرېږدم اوس که زمونږ په شان ملا وې یاره زه خو پرزول نشم کولی خو هغه داسې نه و که هغه ډېر نر سړی و دې خو د ظلم او د شونډو صفتونه کې او د نرتوب یې نه وایي ظلم او شونډې صفت په خپل ځای دی خو د نرتوب خبرې وکړه نبی علیہ السلام ورته وایي چې ستا شوق دی نو راځه هغه هم لنګ مضبوط کړ نبی علیہ السلام ورته بډې ووالي او لنګ یې مضبوط کړ دواړو یو بل ته لاس واچو هغه سړي چغه کړه بسم الله دی والعزى شروع کوم په امداد الله او د عزا باندې نبی علیہ السلام و یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واجوندی ذات و تدبیر کون کیا ستا مهربانه سره امداد غواړم او دواړو لاس واچو او چې او ساعت تېرېده نبی علیہ السلام پهلوان سر ته اوچت کړ او ځمکې ته راواچو او په سینه باندې کېناسته شا دې ولګېده هغه وی او خو زما لاس وران راغلی زما باباګانو زما اواز نه دی اورېدلی بیا به ورځو نبی علیہ السلام ته بیا راځه په دویم ځل بیا لاس واچو هغه وایي بسم الله دی والعزى او نبی علیہ السلام و یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او بیائی پہلوان اچھت کا زمکے لے راواچو پسینہ ناستے بیا آگا وئی یہ رب یہ زمان خیال نو او خیر پدرین دل ورزو پختانوی پدرین دل شٹی پدرین دل چی پہلوان اچھت کا زمکے لے راواچو پسینے والا ڈوگرے مار پکڑی نو پہلوان دلان دینا وئی وی ما با ایمان راوڑے خود مدینی چی نکای برا پوری و خاندی چی وی مخلین اوس ایمان راڑی نو دی برا پوری و خاندی آغا ساتی ایمان راڑی خورستوی بیا ایمان راوڑے بیا مسلمان شوئے ہو او نبی علیہ السلام دیوی دری دادا دی راوا چورم دیرش گڑی انام کی بوزا نبی علیہ السلام اور دری گڑی سنبات کا خدا سے موائے دا ټول موږ د پیغمبر خبرې کوي دا کارونه کوي ته وایي حدیث دا سره وایي دا حدیث وینا کې سوال دی دا دی له وایي چې پیغمبر داسې کړیو ته د هغه امتینو ته به داسې کې کله به د نرمۍ موقعي دشمن سره به نرمي کې کله به د بهادرۍ موقعي نو په هغې کې به بېغیرتي نه ښکاره کې دا نه چې هر وخت ته ښه سړی د چا په لاس ته غوا مه پاسو کله به د بهادرۍ موقع راځي کې به بهادري ښکاره کې نبي علیه السلام به چې روانو تیز به ته په لاره نن سبا مولوي صاحب خوجړه خوجړه به کېږي ځان زلمی به یې خپې به ځان پسې راکاږي او نن سبا مولوي صاحب ټول عمر دا خوار سر به نیولی یا خوار بکی نا پیغمبر با تیز روانو دا سی وطلقه پا اترائی چی سڑے گزیگی مرگرو کے با کلا پا میانس کے کلا مخ کے کلا رستو باندچی با چراغ بوئی ایوکم محمد تاسو کے محمد کم یاو دے آمو خلقو بشانتیو نو دا پیغمبر امتیان راولا کی در نو هغه یو پنځلس خو صادرونه په سر کړي پټکې یا باغی سپین رومیالي او بیا پکې دوه درې شوبي او ځلویه کیسه جوړه کړي
دا دی تخی چې د پیغمبر حلیه خپله کا د پیغمبر عادتونه خپل کا د پیغمبر کارونه خپل کا نو محدثین راولګېدل او دا یې موږ ته ذکر کړل چې دې نه سبق والا امام بخاری چې خپل کتاب شروع کو نو اولې پکې د پیغمبر پاک خبره ذکر کړه انما الاعمال بالنیات دارو مدار دا عملونو په نیت باندې دی سچ سو کئی انو اغلبا داگی اجر ورکول شی په نیت که یو سړی هجرت ندی لپاره د خپل دنیا د مقاصدو د پاره کوي د واده د پاره کوي د ښځې د پاره کوي نو هغه هجرت نه دی یو سړی د مال او دولت د پاره هجرت کوي نو هغه هجرت نه دی یو سړی د الله د دین د پاره هجرت کوي نو هغه هجرت دی یو سړی د دین کار کوي خو د پیسو د پاره کوي چېرې مدرسه جوړومه چې خلک چانده راکوي نیمه به زه خورم نیمه به لګومه دا بیا دین نه دی یو سړی مدرسه جوړوي چې خلک راته مولوي صاحب وایي قدر مې کوي دا بیا دین نه دی یو سړی مدرسه جوړوي دې له چې د کلي خلکو ته دین وښیمه دین نه خبر دا دین مدرسه ده او دا دین دی هر کار کې لمونځ کې د الله رضا لګې دین دی او که د الله رضا لګې مولوي صاحب ته وایي مخکې راځه مخکې د کور ساته د الله رضا لګې خو دین دی او که د الله رضا لګې نو زما مهربان بیا دین نه دی بیا خو ستاسې بل څه مقصد دی هغې لیکې چې دنیا ګټې نو په دین یې څه له ګټې چاته خرکاري کوه که نه پای کې به ډېرې پیسې ګټې چې دنیا لیکې نو د ټاټکي مزدوري کوه پای کې به ډېرې پیسې ګټې په دې کې خو سوال هم کې یو دوا امداد وکړه بل دوا امداد وکړه د موږ څارمن دې ځان له اوچا کړه عزت دې ځان له خراب کړ او اجر او ثواب هم ونه شه نه څوک چې د دین کار کوي نو تاله به په خپله راړي او تا ته وایي دې کې ولاړو ته د دین کار کوه نو که چا در سره امداد وکړه خو ډېره غاګوې نه کو وایي که راله غوا به پایې که لاړه غوا پرځی زه به یوازې ناست یم د دین کار به کوم که نه ته بیا د خدای نعمتونو ته ګوره شمیرله به یې نشي ټوله به درله درکوي خو دین ورته مه سپکوه هر کار د هغې دارومدار په نیت باندې دی شروع یې د نیت نه وکړه ختم یې که په تللو باندې په تور باندې چې عمل به تللی شي څه مطلب دا عمل وزن دی چې هغه په صحیح نیت باندې او که په صحیح نیت باندې نه نو د هغې وزن ګورئ نشته خو په دې عملونو کې یو عمل داسې دی چې هغې کې د توحید بیان او د شرک رد دی او په ټولو کې دروند عمل دی نو چې څوک دغه عمل کوي نو هغه هم دروند دی جماعتونه او ډلې خو ډېرې دي دیني پاټای هم ډېرې دي خو په پیریانو چې کوم کار دی چې د شرک رد کوي او د توحید بیان کوي دا یو دروند عمل دی دا پاټي ډېره درنه ده دا د دین خدمتګار دي العمل سره سبحان الله وبحمده یو چې الله پاک وګڼه د شریک نه د عیسادار نه ځکه خلکو ورسره شریک او عیسادار ګرځولی چې چا به ناسا خبره وکړه بیا ته څه زبرګي مطلب دا چې زبرګ په هر څه پوهېږي پیر صاحب د مرید د حال نه خبر دی حالانکه قرآن کې الله وایي وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو الله څنګه چابیانې د غیب دي لا يعلمها الا
الله نبوی بنی غیبانی بیدا اللہ نبل سوکا انسان کو بستر کو باندی گوری بگنو باندی اوری لاسو باندی نیول گئی بخمو باندی دلل گئی بغیر دلینا اللہ پارس باندی بوا دے بغیر ظاہری سترگنار سوینی بغیر ظاہری وگنار ساوری بغیر ظاہری لاسونا نفع نقصان ورگئی ٹکر ورگئی او فائدہ ورگئی چتوائی بابا در باندی کٹڑائی پساڑائی وے مکوئی اپا ٹرکولی لگئی وے نچھیڑ ملنگانو ملنگ سر مچھیڑا ملنگ سر سچیڑا ملنگ سر کنی دیش خامو یاغنہ دی استان بازی نور فرق میں کس صحیح ہو دا خدای صفت بل چالا مور کو دا اللہ صفت دارے چنفع نقصان ورکو کہ اللہ دے او قرآن کے اللہ دی ذکر کئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ اللہ درتا لہندا کی تکلیف در رسئی فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نیشتے دائی لرکوں کے بیدا اللہ نبل سوکا کہ اللہ دربانی مرض راولی بیماری راولی تکلیف راولی سوک درنا کا نشی لرکولے یو اللہ لرکولو والا دے یو اللہ نفع نقصان ورکولو والے اسباب استعمالو داؤنا چتبا اسباب میں استعمالے بھی وعدہ سامن نکی گی وعدہ باکینو اللہ بسامن در گئی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ تو عزت ورگے چالا جستا خوغشی تو ذلیل کے چالا جستا خوغشی بیدک الخیر انکا علا کل شیء قدیر ستا لاس گری نفع نقصان او تبار سے قدرت والائی او کلا اللہ وی یابو لمن یشاء ذکور یابو لمن یشاء اناثا ویابو لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعلو من یشاء وقیما چالا چدا اللہ کو غشین لڑا ورگئی چالا چدا اللہ کو غشین زامن ورگئی چالا جوڑا جوڑا ورگئی او سوک شان کردئی آغا اللہ داغ سر شریک نشتے نو بخاری جی کتاب ختمائی بلے دو خبروں ختم کرو او حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرو چندرون عمل کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان دو خبری دو کلمی چاندیر محبوبی دی مہربان بادشاہ تا خفیفتانی علی اللسانی دیر اس پکی دی بجبادا کھولو کے سڑے پہ تنگی نہ تکلیف دی ثقیلتانی فی المیزان او طول کے دیر درانی دی آسدی سبحان اللہ و بحمدی پاک دے اللہ دی صدارنا سبحان اللہ مسلحوں کی فرض ندری رزالوی سبحان اللہ دری رزالوی الحمدللہ او دری سلور رزالوی اللہ اکبر او مخی دا حدیث دو ساعت تیر شوئے دی نیو دا وی چه دریاب دا زنگم را گناہو ردی بغلطہ در نشوی دی او دا کلمات سب زالا سہار وائے سب زالا مقام اللہ معاف کئی نو دری زالا دا حدیث امام بخاری راڑو سبحان اللہ پاک اللہ دی صدارنا پاک اللہ دی شریکنا
پاک دے اللہ دے کمزور دیانا وبحمدی او لگیا امام مستان دا اللہ باندی یعنی خصفتنا اللہ لواما سبحان اللہ العظیم پاک دے اللہ چغلوی ذات دے نو امام بخاری دا حدیث دے لراڑ چغا دا گئی چی عمل بطاللش او ارد با اللہ عمل لے وزن ورکی شکل بورکی سو کوئی حکم کاغذ کی چیز لکھنے یہ غبطہ دلیشی سو کوئی چاچا عمل کرے وہ غبطہ دلیشی بہرحال تلوی باغی با عملون تدلیشی او سنگ چا اللہ پا یوزن لیٹولی دنیا لرزق ورگئی نو دغه سي الله په یو ځل عملونه تللی شي په دې قادر دی نو عمل به تللی شي ودرون عمل به هغه چې تا رد شرک کړی یا توحید بیان نه کړی نو د توحید حدیث کې راځي المؤذنون اطول اعناق یوم القیامه چا چې دنیا کې اذان کړو باندې ویلو نو هغه بحث کا غړی اطول اعناق لفظي معنی خو اردو غړو والا وګت سټ خو بدکاری خلک وي وګت سټ دی نیولې دوګت سټ دا مطلب نه دا مطلب چې حس کا غړای وي د قیامت پر ولي درات د شرک کړه بیان د توحید کړه اذان دی کو باندې وی کو مطلب ځان پوکا اول سالو زلوی الله اکبر چالا ډیر لوی دی د علم په اعتبار د نفع او نقصان په اعتبار د علم په اعتبار دارنګه د تصرف په اعتبار د برابرنی په اعتبار د عبادت په اعتبار بیا دی اشهد ان لا اله الا الله زګوای کوم چې به د الله نه بل حاجت پورا کولو والا نشته بیا دی اشهد ان محمد رسول الله زګوای کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله استاد دی نو هغه چې سوي دی موږ باغ کوو بیا دی ای علی الصلاه چې عقیده سمجن راشي اسمو کوي حي علی الفلاح راشي اجازه د خلاصون دی خلاص وشي اللہ اکبر اختصار ہوگا لا الہ الا اللہ چی بید اللہ نا گوری بل عجد پورا کولو والا نشتے سر خبر او سر یو پختان ہوئے لا الہ الا اللہ بید اللہ نا بل عجد روا نشتے ازمان کلی کی چی من بانگوائیو اگر کوائیو لا الہ الا اللہ تاسو آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنا بانگ کی سر لا الہ الا اللہ وائی دا محمد رسول اللہ اور پسیم نہ ہوئی دا اولی پیغمبر حکم نہ دے کڑے صحابہ نے دی ویلی نہیں ہوئی چھ پیغمبر و صحابہ یو کار نہیں کڑے اتو تا دین وائی دین نہ دے کتوائی خیرات کوما امڑے پرو دے و خیرات کوما یار دا کو خیرات دے ودا خیرات نہ دے خیرات آگئی چھ پیغمبر پاک پر طریقے نو نبی علیہ السلام چھ مڑے شوئے باغ ساتھ کی خیرات نہ کرے نی صحابہ دویلی چالئی گورے داگا سی خاک میں کئی خیرات اور بزیو کئی شوی دیکھ باندھی گئے نو دا بارنے کے چھ پیغمبر سے نہیں کری وہ تو دنیا کار دے کوئے پیغمبر پاک لنگ والے ٹھول پر من پرتو گئے چھو خدا دین کار نہ لے دین کار میں پاگا طریقے کے چھے پیغمبر پاک سنگا کرے ہو او حدیث کرا دی چھے معظم بانگ ہوئی شیطان ٹیزونا چھے یو تختی ولی تختی اگر تا پتا چھے بیاد توحید چڑے شروع شوئی بیاد شرکرات شروع شو زمان محترمو دا حدیث دا دیر پارای چھے مگے اگورو زان پہ پوپو دا عملی کو راضی چردی علماء و دی مدرسو دیندارو سر تعلق پلو ساتو دنیا کارو ندی منگے ہم کہو تاسو بے ہم کوئی اگی کیا اللہ برکت ہوا جائی او سرے دا غمال نا خون وائی چکالا دین ور سرائی لگ مالی کو سرے دے خون وائی او جے مال سر دین نہیں ہے اگر سری دا بی عذاب شی نو اللہ دی زمانگا دا طول دنیا و آخرت خیستا کی اللہ زمان اخبال رضا کارون سرکن کی
زمنګا استاد مولانا غلام حبیب سے او دا غي کور والو وفات شوی دي نو الله دې دا غي مغفرت نصیب کړي او الله دې هغه جان خسته کړي نو چې څوره مسلمانانو نه خويندې وفات شوی په دې کلی کې زمنګا زاړه پخوانی مرګریو شمسو نورو چا وفات شوی دي الله دې ټول آخرت کې خسته کړي کوم بیمارانی الله دې شفای کامله ورکړي او الله زمونږ د خپل رضا کارونه سرګن کی دا د پیښور یو ښه عالم دی زما شاګرد دی هغه هم راغلی او ډېر ښه بیان کوي زما په خیال دی هم بیان له راغوښتی دی نو به بیان کوي نو تاسو ورته ایثار شئ او موږ چونکې اوس بل ځای پروګرام دی زه به هغې لازم په دې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله